السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه پیر صاحب ښه څو خبرې کوي؟ زه د ثوابۍ نه خبرې کوم. دا ویډیو مې ستاسو وکتل، مال زمونږ هم یو کار دی، مال چې در شوې نو راشئ که نه وروره. تاسو سټیم نه سټیمه پورې یو چوټي پکې د څه پورې ځي؟ مونږ د سهار 9 نه واله مازدیګر 5 پورې ناست یو. ښه جي. تاسو پیر صاحب پخپله یې؟ نه جي، مونږ د اسسټنټ خبرې کوو. ښه جي. ښه. ستاسو څه نوم دی؟ مونږ مدثر. ښه جي. ښه. دا راته ووایي زما یو جینۍ خوښه ده، واده شوې ده، نو د هغې کار به وکړي، ډېر څومره پیسې غواړي؟ انشاءالله ولې نه، کار به وکړي دله که نه کېږي به په ذمهوارۍ؟ انشاءالله ولې نه. د وادې تقریبا 8 میاشتې وشوې، اوس ماشوم هم دی په خېټه. ښه. نو دا کېږي پاسبل ده؟ وایي به نه کېږي، ته څه چې له کار نه خلاصه شي پرېږدي بیا چې یې طلاقه کړي او بس کور بیا هغه وران شي. طلاق ورکړي بیا یې زه وکړم. واو. نو وبه شي، ولې نه، داسې خو ډېرې مسلې دي راځي د دې نه ستاسو او پیسې موږ څومره ځان څه در وسې اندازتن چې څومره غواړي څه خبره نشته دی، خو چې کار وشي. د په دې دا خو طلاق مسله په دې باندې خو ستا تقریبا 40,000 روپۍ خرچه راځي. ښه. 40 نه 50 به ورکړو، خو چې کار وکړي که نه انشاءالله ولې به نه کېږي. ښه. زه یو ملګری بل هم دی، نو هغه سره ګاډی یم دی، هغې کې به بیا در شو، بیا به تاسو ته رنګ وکړو، نو اډرس مې اډرس به راله پوره راکړئ، پېښور ته چې در شو. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو، ستاسو کوربه جلال صافي یم او تاسو ګورئ ډیلی خیبر. کتونکو، نن د سره د یو جعلي پیر حقیقت ښکاره کوم، یو جعلي پیر درته بېنقابه کوم چې د دوی څه حقیقت دی، د دوی څه اصلیت دی، او دوی کم ناجیزه کارونه تاسو ته وایي چې دا موږ تاسو له کوو. حالانکې څه چې کوي الله یې کوي، دا خلک صرف د پیسو دپاره راوتي. په سوشل میډیا به تاسو ګورئ چې د مایک والا یو څو دلالان، یو څو دلګان، یو څو داسې بې غیرته خلک چې هغوی دا پاک مایک او دغه پاکه کیمرا دا یو ډېر مقدس څیز دی، په دې نه ډېر ښه کار خلکو اخیستی واخلي دي، یو خدمت دی خلک اخلي. په نن سبا دور کې د سوشل میډیا ډېر ښه پلیټفارم دی. نو دغه بې ضمیره خلکو دغه مایک او کیمرا راغیستي دي او د دغه پیرانو دلالي کوي، دغه د 100,000 روپو دپاره خپل ایمان خرڅ کړي، دغه پیر باندې وایي په پیر باندې چاپه ده. چاپه سي چې هلته لاس واچوي، خور او مور په هغه هم خپله بېعزته کړي، د هغه هم بېعزته کړي، بیا کښېني وایي دا پیر صحیح دی او دی تاسو له صحیح کار کوي، او تاسو راشئ او نمبر هم پکې د هغه شو کړي، د هغه اډورټایزمنټ وکړي په یو طریقه باندې. دغه پیران هېڅ هم نشي کولی، دغه صرف کولی شي نو ستاسو زموږ د جیب تڼۍ کولا وهلی شي، د هغې نه پیسې لوټ کولی شي. مطلب یو د ډاکو د غل رول ادا کوي دغه د نن سبا پیران چې کوم ځان ته پیران وایي، او دوی وایي چې په تعویض موږ څه کوو او څه کوو، چې څه دي هغه موږ په تعویض کوو. په تعویض تا له رشته کوي، تا له روزګار روانوي، ستا جنګ جګړې د کور نه ختموي، هر څه تا له په تعویض کوي چې نوم یې څیز دوی ته یاد کړي، هغه چې په تعویض باندې کېږي. زه به یې لکوم په ذمهوارۍ چیلنج سره. تاسو په دیوالونو باندې ګورئ، اکثر په دې بازارونو کې لارو کوڅو کې والچا کینګ شوي کې عملیاتو والا او ډنګرې عملیاتو والا او چیلنج کې سات پېښور کې دا خلک ډېر زیات دي. په دغه لړ کې موږ د یو عملیاتو والا سره رابطه شوې ده په موبایل باندې. دغه عملیاتو والا څوک دی؟ دی په پېښور کې دی، د حضرت بلال نوم دی، په باچاجي مشهور دی، پېښور کې دی. وړاندې په میډیا والا ورغلي و، هغه بېنقابه کړی و، هغه له اعلان کې هغه مونځ نه ورتلو، د قرآن مجید یو ښکاره آیات یې ځان ته لیکلی و، د هغې ترجمه ولې نه ورتلله. دغه خلک به تاسو له کارونه کوي په تعویض او ستاسو مسلې به حل کوي. دغه خلکو ته موږ رینګ کړی دی، دغه رینګ تاسو سره شاملو، دا ریکارډینګ تاسو واورئ چې د ده کوم منشي دی. منشیان هم دوی ساتلي په تنخوا، مطلب د دوی دا دنده دومره پروج روانه چې دوی څه 2-3 منشیان دي دغلته. منشي وایي چې یاره ستا کار به کېږي او دومره پیسې به راکړې. دا کار ورته موږ څه یاد کړی، کار هم ناجیزه دی، ناجیزه کار هم دله کوي په تعویض باندې. دوی کار څه دی او دوی پیسې څومره غواړي، دغه کار لري. راځئ هغې نه پس ته بیا یو دوه خبرې کوو. دغه ریکارډینګ درته پلی کوم، تاسو واورئ. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه پیر صاحب ښه څو خبرې کوي؟ زه د ثوابۍ نه خبرې کوم. دا ویډیو مې ستاسو وکتل، مال زمونږ هم یو کار دی، مال چې در شوې نو راشئ که نه وروره. تاسو سټیم نه سټیمه پورې یو چوټي پکې د څه پورې ځي؟ مونږ د سهار 9 نه واله مازدیګر 5 پورې ناست یو. ښه جي. تاسو پیر صاحب پخپله یې؟ نه جي، مونږ د اسسټنټ خبرې کوو. ښه جي. ښه. ستاسو څه نوم دی؟ مونږ مدثر. ښه جي. ښه. دا راته ووایي زما یو جینۍ خوښه ده، واده شوې ده، نو د هغې کار به وکړي، ډېر څومره پیسې غواړي؟ انشاءالله ولې نه، کار به وکړي دله که نه کېږي به په ذمهوارۍ؟ انشاءالله ولې نه. د وادې تقریبا 8 میاشتې وشوې، اوس ماشوم هم دی په خېټه. ښه. نو دا کېږي پاسبل ده؟ وایي به نه کېږي، ته څه چې له کار نه خلاصه شي پرېږدي بیا چې یې طلاقه کړي او بس کور بیا هغه وران شي. طلاق ورکړي بیا یې زه وکړم. واو. نو وبه شي، ولې نه، داسې خو ډېرې مسلې دي راځي د دې نه ستاسو او پیسې موږ څومره ځان څه در وسې اندازتن چې څومره غواړي څه خبره نشته دی، خو چې کار وشي. د په دې دا خو طلاق مسله په دې باندې خو ستا تقریبا 40,000 روپۍ خرچه راځي. ښه. 40 نه 50 به ورکړو، خو چې کار وکړي که نه
ان شاء الله ولې باندې کیږي. خو زه یو بلګری بلوم دی نو هغه سره ګاډم دی هغه کې به درشو بیا به تاسو ته رنګ وکړو ایډرس مې درس پر پوره راکړي پېښور ته چې درشو. او دا بل مرګري څه مسله دا هغه سالک خوخت و سره لین مې نه کوي مطلب خو دې خو سکین دا بوشي بس ته ولې نه وګورئ تاسو راشئ دلته کې چې سره خبره وکړئ. د دې پیر سے پورا نوم او ایډرس ساتل کدی وځي ځان سلی کومانو کبه تاسو نمبر نه ملاوي را ملاوي نه ایډرس ورته نه نمبر کولای زمونږه ها او نوم د سنوم دی چې پورا نوم بلال دا حضرت بلال شاه او دا پېښور کې کوم بلال محمد او پېښور کې کوم ذکر دا پېښور کې جی ټي روډ سره جی ټي روډ اشنغره سټاپ باندې خاجي ها دا اني ټایمي کنه جی دا اني ټایم یو دی ها بزابل مرګري سره سلا کوم کنه دا غم د شان مسله ده لکه وخت ډیر وخت نه بلا پیسې پی خوري واو سره اخو دي خو کوي کله راځي. ها ټیک ان شاء الله زه به تاسو سره به تاسو سنوم دې سماته تاسو د نوم پتی څه په دې ته ګورم چې راځي وخت راځي. او یو فواد نوم دی د ثوابي ما ثوابي فواد ثوابي یا روسینو فواد او جی او ثوابي څه زادان سره کوم پیسې باشي پیسې څه ودویم کله برازي تاسو زه ورته به ویم چې په دې ورځ برازي ازا مرګري ته ماغه سبوکینګ باندې دغه ته تلې دغه ته پینډای ته اسلام آباد ته سو ایرپورټ ته وړه ما خام برازي نو که سبب درتلو قبل سبا زو سلام کوم کنه بس ته شو ولنه بس صحیح ده ټیک ثوابي پیره دا به ځان سره ټیک دا بل مرګري په کار باسي سن خرچ راځي هغه لک چې خوخته دا غسه مسله ده هله کې خوخته الکه خوخته نو دا پای باندې دونه خرچ نه راځي ها واو چې بيخي سم خزه دي ځان له جوړه کوم نو د سې کې دي نه به دا پای دونه خرچ نه ځکه تاسو د طلاق مسله کنه ها اوس دا ولل خو باندې چې دا سې راوړی هغه سې راوړی چې نه سم نه بس تر د دنیا نوم د دنیا د مور په نوم ها دا لفظ نوم ستانو چې ستاسو مور په نوم دا پکې راځي. صحیح ټیک ده ان شاء الله او دا غلط چې کوم الک چې خلاصول غواړي جی دا هغه نوم هغه د مور په نوم بلل خاجي ها دا پیر صاحب حضرت بلال نوم دی کنه جی حضرت بلال ټیک ده جی ان شاء الله درزو زه وته ویم کتون کو تاسو دغه پیر والا چې کوم منشي دی دغه تاسو وره دی چې خپل ایډرس هم خو دلې چې دې تراشي تاسو کار به وشي 30,000 روپۍ ولا دغه راکوي چې دغه کومه رشته ختمول دي دغه جنې له طلاق ورکول دي هغه نه پس بستا رشته کیږي او بل دغه بل کار چې وته کوم من یاد کو چیرې یو مرګره یو دغه لک خوخته د لپاره تاسو څه کوي و چې او دغه کیږي دغه باندې لګه خرچ راځي هغه آسان دي. مطلب د قوم لوط علی السلام د قوم چې کوم عمل کومه بچبازي بوا د لکانو کار باغ خلکو کو هغه زم په پښتنو کې ډیر عام شوی دی به داخله کداغه کار لوروج ور کوي تعویذونه په کوي ساختونه دغه خلک په دغه خلکو راماتي او دغه د قوم لوط دغه چې کوم پیروکار دي دغه خلک زیاتولو کې د دې پیرانو هم خکاپیلاس ته پیسې بدناله تعویذ به کوي او دغه خلک به استاد سیده که خزه. نو تاسو سوچو کې چې سړی دومره غلط کار کوي دی بس د دین نه خبري سبا د اسلام نه خبري کدی دا کار کوي دا جادو مادو کوي دوی د ایمان نه خلاصي او تاسو د عقیدو سره دوی لوب کوي په سوشل میډیا موږ مرګره شاهد خان شاهد د دې پیرانو خلاف جهاد سٹارټ کړو نو هغه تمړو چې وایي زه پیر بانور شم به نقاب کوم چې دا د اصلیت ته دا غینه پس بل یو مایک والا بل 7000 روپۍ والی خپل ایمان بخرس کی ور بشي دا پیر اډورټایزمنت به وکړي نو هغه پروګرامونه د دې وجه پرې خو چیرې دینه خلکو روزګار جوړ کړو نو زما د مایک غرونو تم ریکوست چې تاسو خپل ایمان په 7000 روپۍ مخرڅوي دغه خلکو دلالي مکوي دا مایک ډیر مقدس سیز دی دغه کیمرا ډیر پاک سیز د دینه پیدا ون صحیح خدمت په دې سیزو کې تاسو والله بخي نو دا ورکوټه شان میسج کې تاسو واسه اتفاق لري ویډیو شیر کې دغه پیران وسلیت تاسو تر ښکار شي او کوم خزي چې دی پیرانو باندې ورمات اخیری دا خبره کوم دغه خزم تخپل وساتي چې را خزوي چې ما څخه خاون مين نه کېو لانجې کونجي راسته کې دا پیر ول تعویز کې دغه تعویز یو مولانا سے بیان میکته او چې دا تعویز دوی په کومه ګندګي لیکي نو دا به دغه خزي سره غلط کار کوي زینب وسکی دا غوبو باندې دا تعویز لیکن دغه تعویز بالا کامیابی کې دغه جادو دی نو خپل خزي د پیران نو ساتي خپل عزتونه باندې خپاکیږي نو خپل خزي دغه پیران لملېږي د الله خاطر کوي خپل کور کې قران مجید وای سورۃ یاسین وای نپل کوي ذکر اسکار کوي الله بس تاسو کار سمي تر بل ویډیو پورې خپل کور بجل صافي او کیمرامین تلاوت شاله اجازه ورکړي خاطر بعد بریالي سي الله پامه.